زما شوکت نوم دی او زما په مقبره باندې خالق دعوه کړې ده. دې نه زما د اصله دی نه مې د نسبه دی. ما سره څه نشته په مقبره کې او دې اوس په ما باندې دورګیر شوی دی. زما له مقبرې نه سیلوال تو کړی دی. زما کونډې روندار د خاوند قبر جوړ کړ. هغه دوه ته دومره اوبه را جمع کړي چې هغه قبر ناست دی. اوس هم هغې له زه ګوتې نولم. هغه له 2 روپو خاوره راوړله، هغه مې پرې باندې واچوله او دویم 10 روپۍ پې هغې ولګولي. زما قبرونو ته اوبه را غونډې کړي. یو مې د دوی قبر ناست دی، دویم مې د رور قبر ناست دی. 12 مړي ما وشمارل. د ما پکې خاندان ټول ښخ دی او دی وایي چې ستا ما سره په مقبره کې څه نشته. وایه چا ته وجاړم؟ الله ته وجاړم. تاسو له راغلی یم. مقبره د ما نه په زور قبضه کړې. کله را پسې کور ته مشینانو په لاس راشي، زما پې وس نه رسي. د مقبرې چا کاغذونه نه کول. دا زما پلار په کلبو اواره کړې ده او دی را باندې ظالم چې ستا په مقبره کې څه نشته. سیلوال یې تو کړ. د یو قبر ځای در کوم، د دویم نه در کوم. رالي شي ودې ګوري چې زما د رور قبر سره یا داسې ما ته د سیمټو کرښه را تو کړې چې ستا په مقبره کې څه نشته. سیلوال ته دومره خاوره اچولې ده چې زما په باندې مړي کېنوله. زما پې وس نه رسي. زه فقیر یم. اوس مې هم د 100 روپو راوړل. بچي مې بې روزګاره دي. روزګار نشته، سرکاري تنخواګانې نشته او دوی ټول سرکاري تنخوادار دي. څوک پټوالان دي، څوک پولیس کې دي، څوک پولیس کې دي او زما وس نه رسي. چا ته وجاړم؟ غیر د الله نه زما بل اسره نشته او دشمنۍ را کول ځنې نه بچي دشمنۍ ته پرېږدمه. نو که مت زما دا فیصله په حق باندې وکړي، ما ته دی په 1.5 جیره ځمکه کې ما ته خپله حصه کې نوره ټوله دوی خو دا کوم ځای خالي دی دا چې ما ته حکومت واخلي او دا سیلوال دی ولنوار کې زما مړي کېنول. زما د سیلوال وس نشته. هغه نه سیلوال تو کړ. ورته په مطلب هغه نه سیلوال تو کړ. زما د رور قبر باندې 12 روپۍ ولګېدې. 12 زره. کونډې روندار مې په پېښور کې په شتل کې نوکري کړې وه او ماشومانو بچو نه هغه پیسې راواغېستې او هغه یا دا خاوند په قبر باندې ولګولې. دا خاوند په قبر باندې هغه ولګولې. قبر دغه خاوند انوار شو. بیا زه مقبرې ته لاړ شم. هلته کې یو کابلي بدماش ساتلی دی. نو هغه زما مالا ته رادانګي او کلدي مې بېعزته کوي مې او زه سپین ګیرې یم. بچو د اختیار نه ورکوم. د دشمنۍ مې طاقت نشته. نو که دشمني وکړم نو کور به څه کړم، مقبره به څه کړم. نو دا مقبره زما په حق باندې حکومت فیصله وکړي. پرونه بل د عمرې نه راغلی دی او بل دلیل مې راوکړه. ته په عمرې په څه کې وایه ته زما په حق دعوه ولې کې؟ ستا پلار چې مړ شو نو زما پلار لګې شو په خپله مقبره کې وله قبر وکنډو. صحیح ده؟ نو ته اوس د ما د ټولې مقبرې څنګه واکدار کېږي؟ زما پکې 12 مړي پراته دي او ته وایې ستا پکې څه نشته. که سبا زه مړ شم یو د مشر پاتې ما به په سیند کې لو کوي. نن خلک په مقبرې ځان پسې لیکي دا زما پلار په قلبو اواره کړې ده. په قلبو باندې زمیندارو او تربوران چې هغه ټول پټواران دي. د یو محمد عمر نوم دی، د بل محمد علي نوم دی. محمد عمر دوی له دغه ورته مې لکه زما دا مقبره وی تا ستا دا مقبره چې ده نو ستا ما سره په مقبره کې څه نشته. ځان له په بیه واخله. نو شوکت فقیر واښه خرڅوي دی به ځان له مقبره څنګه په بیه واخلي؟ اخیستی شي. اوس مې پلار په دې ساعت د 100 روپو راوړل. انګور ته مې دا واغږه. ښځه مې هم راله چې هغه لا چې مې ښځه قبر ته وګورم ضرور ورته جاړه به بغیر د خدای لاسۍ نه مې بل اس نشته نه. ما دا مقبره ده بالوخې دا مقبره نه ده. په دې باندې چې وشي نو ورته لکه امیر صاحب شین قبر دی او سیلوال ترې نه تاو دی. هغه سیلوال ما زما لکه رور قبر یې کېنو چې هغه روندار ما راشي ولایت ته په کلي کې نو ته څه نشي کولی. نو مې زما خو د خدای سره شته بله مې نشته. په روضه پورې محتاج یم. دوی سره څه وکړم؟ روان دی
راپسې د مشینانو په لاس باندې کور ته رالل دوی یو تر بله ټلیفون کې څوک به څلورونه راشي او څوک ته 400 نه راشي مشینانو په لاس نو زه د مشین سره یم ما کله خوړې نشته د وړو محتاج یم پرداله خدای هېڅ مې نه مني پټواري مې نه مني 12 قبره دي زما 12 هغه پټواري یې بیا څه ورکړي په موبایل یې خبره وکړه خدای په پاکه نامه پوهېږم نور زه پسې نه پوهېږم په اخبار نه پوهېږم یا په موبایل نه پوهېږم بس په دغه پوهېږم چې لا اله الا الله محمد رسول الله نشته لایق د عبادت غیر د یو الله نه او دوی ټول تعلیم یافته دي نو وایه چې دا ما سره ظلم دی او که ظلم نه دی